أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. رب العالمین پدی آیت پاک کے دا شیطان متعلق مذمت ذکر کئی او فرمائی چې شیطان ستاسو دشمن دے او دی دشمنو گنے. بل آیت پاک دی ما شروع کلخو سر ایر شو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دا آیت میرے تلوستو. رب العالمین دا شیطان متعلق فرمائی چھے دے ستاسو دشمن دے او دی خپل دشمن اوگانے. زمارونو شیطان سوک دے دا پا شریعت کے چے دا کم نم ورکلے شوی دے نو آغا ابلیس دے. ابلیس دا بلس نا ماخوذ دے نا امیدے تاوئی دا اللہ دا رحمت نا دے مایوس و نا امید دے. اخپل نم پا کتابونو کی علماء دا عزازیل لکی. دا نسل سو اصل کے سشو اصل کے دے دا پیری دا اولاد نہ دے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کان من الجن ففسق عن امر ربه دے اصل کی دا پیری دا ذات نہ دے. خود رب العالمین نا فرمانی اکلا لعین شو دا خدای دا رحمت دا مایوس او لری شو. شیطان مونگ و تعام خلق شیطان وایو. پا عربے کے شیطان اغا چاہتوی چی سڑے گڑ وڑائی دے انسان گڑ وڑائی پڑکی و تا خراب وسوسے چائی او دا خدای دا نے غلار نے خطا کی دا شیطان وتوی. زمارونو دا دی اوسو صفتو ندی. رب العالمین چی قرآن شریف کے فرمائی چی دیکھ پل دشمن اگانے استاسو دشمن دے او زانتے او ساتے دس رخو مونگ جگڑا نشو کولے نور پسی ٹوپک را غشتی شو نور پسی تورا و چاڑا را غشتی شو او نے کوٹا کی بندولی شو دکا مونگ تخکاری نا نو مونگ بے سنگ دشمن گنو نو رونو دا چی کم صفتون لی دا آغا صفتون نبزانو ساتو دا دا شیطان دشمن گنل دی. اغلا که شکست ورکے و مقابلہ و سرکے دا اغا چی کم صفتون لی دا غین بزانو ساتے او که دا شیطان دا صفتون ریزان او نساتا اغا صفتون ریزان کی پیدا کرل دا شیطان سر دشمنی نہ دا و سر دوستانہ دا. اللہ دا شیطان دا دوستانے نو سات. یو صفت دا شیطان زد دے او کبر دے دا غٹ صفت دے. دے ڈیر لوی زدی دے او دے ڈیر زیاد کبر جن دے. حضرت آدم علیہ السلام چکل رب العالمین پیدا کر دا خٹ نے پیدا کر نو دا دین مخ کی رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ کرے وا ویزا پا دے مخ دا زمک یو خپل خلیفہ پیدا کوم. نو فرشتو دا دین مخ کے دا شیطانانو روانے او دا شیطانانو فسادون لیدلیو. نو اغی خوی چی دا انسان پیدا شدیبم لکا دا پیریانو پشاد دا پیریانو اغزدون لیدلیو او دا اغی روانے لیدلیوے. نو اغی خداوے چی دیبم دا غصر روانے کئی او فسادون بکئی اللہ بخپکئی وی خدای ما پیدا کوا. پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر
او بیا یو امتحان واغشت د آدم علیہ السلام نو د فرشتو نه. په هغه امتحان کې آدم علیہ السلام کامیاب شو، فرشتے ناکام شوې. نو الله فرشتو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم. چې څومره فرشتې وي دغه وخت دا شیطان هم په فرشتو کې اوسېده، بار آسمانونو کې. او حضرت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی، او دومره بهترین عبادت یې وکړ چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په آسمانونو کې اوسېده، بر آسمان ته ختلی ولته به اوسېده. نو چې دیم پکې ناستو فرشتو کې، نو رب العالمین ټولو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام په طرف سجده وکړي. نو سجد الملائکة کلهم، څومره فرشتې چې وې ټولې په سجده پرېوتې او سجده وکړه، الا ابلیس دې ظالم بدبخته سجده ونه کړه. رب العالمین ته تپوس کوي ما منعک ان تسجد، تا سجده ولې ونه کړه اذ امرت، تا ته ما حکم وکړو چې سجده وکړه، بیا دې سجده ولې ونه کړه. نو دا هغه وجه وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، وی خدای دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه د اور نه پیدا کړم، زما حال د ده نه ډېر اوچت دی. خټه خو په ځمکه پرتی، خلک پې خپېږدي، مرداره پې غورځئ، بین تیزي، اور شغله کوي، رڼا کوي، اوچتي. خټه لاندې اور بره خیږي، خټه توره ده اور سور او سپین مزیدار دی، خټه تیاره ده اور رڼا کوي. او اور خو د فیدې شی دی، خټه کې څه دی؟ نو زه به ده ته سجده کوم. ګوره رونو دوه خبرې شو دلته که ستاسو خیالي، یو خو یې لویي وکړه ځان ته یې لوی وی کبر یې وکړو، دویم یې څه وکړل؟ دویم یې عقل و جنګو، د خپل عقل نه کار واغشته چې د اور نه پیدا یم، اور اعلی مزیدار دی او خټه بیکاره شی دی. دا دوه صفتونه د شیطان دي، دا دوه، او دا دواړه غلط دي. ګوره دس اووی وی د اور نه پیدا یم، ځکه چې د ده نیکه جان و جان، قرآن شریف کې الله فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، چې دا جان چې د شیطان نیکه دی او د ټولو پیریانو نیکه دی، دی ما د اور نه پیدا کړی. نو کبر او لویې وکړه او عقل یې وجنګاو، او خبره غلطه وکړه، عقل یې وجنګاو خو خطا شو. ولې؟ ځکه چې دی وایي ځمکې ته سپک وکتل او زه د اور نه پیدا یم، زه اوچت یم. دا اور خو د دې ځمکې نه جوړېږي، چې ځمکه نه وي اور به د کوم ځای نه، اور د خشاک نه جوړېږي، خشاک دا ځمکه را زرغونوي. اور د پټرولو نه او د ډیزلو نه جوړېږي، هغه په ځمکه کې امانت پراته دي، ځمکه پرده پوخه ده، دغه پټرول هم ساتلی دی او دغه اور هم ساتلی دی. اور د کویلې نه جوړېږي او کویله په ځمکه کې کانونه پراته دي. دا ټول د اور چې کم سامان دی، که هغه پټرول دی، که هغه ډیزل دی، که هغه ګوګړ دی او که هغه کویله ده، دا ټول په ځمکه کې امانت پراته دي، ځمکې وله ځای ورکړی دی. دلیل یې غلط شو. او که د لرګي نه کم اور جوړېږي، نو چې ځمکه لرګي زرغون نه کې بلیږي بسه. ځمکه بهترین سیز دی، د انسان چې څومره منافع دی او فیدې دي دا ټول په ځمکه کې دي. که ځمکه نه وي اور به کوم ځای بلیده. نو دا د عقل دی. رونو د شریعت په مقابله کې عقل جنګول دا ډېر لوی جرم دی. عقل سی شریعت د الله او د رسول خبرې دي، شریعت د الله د طرف نه دی، د الله خبرو ته او د الله علم ته د انسان عقل کم ځای کې رسیږي. دویم کبر او لویي وکړه، دا دویم صفت د شیطان دی، کبر او لویي به نه کو. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که د چا په زړه کې د شړشم د دانې عمره کبر پروتی، د جهنم اور ور باندې حرام، سره د جنت خوشبوئی ور باندې حرام، سره د دې چې د جنت خوشبوئی دا د 500 کالو په مزل محسوسیږي. دا کبر دونه خطرناک شی دی او الله په دې دواړو خپه شو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی د یو سړي واقعا، وی جمعات ته لاړم، یو ډېر خشته ښکلی سړی په جمعات کې ولاړو، ډېر لوړ دنګ او ډېر ښکلی شکل او سور سپین او په اندامونو مزیدار او صحت نم ډېر خشته پهلوان. وی چې ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ما ته وی چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې،
څه چل دی؟ وی مې چیرې تا خو ډېر خشته شکل دی، مخ دې خشته مزیدار، او په قد او په قامت هم نه ډېر غټ او نه ډېر نری، نه ډېر لنډی او نه ډېر اوږد، او ښکلی مزیدار وجود دی دی، لاس او خپې او نظر هر څه دې برابر دي. وی ده راته څه وی؟ وی ما ته وی چې او زما د ښکلي شکل ته خدای م پسخېږي. کبر یې وکړه. داسې شکل مې دی چې انسان خو څه کوي تو پسخې دی، دې ته خدای م پسخېږي. وی چې دا ټکې یې ووی ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی رو رو را ټیټېده، رو رو ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده، وی دومره راکوټې شو چې د دې کونډۍ برابر پوټینی شو. د هغه ټولو خلکو مخکې د هغه جومات دنیا ورته حیرانه وه. ولاسونه پوټینی شو، خپې وړې شوې، شکل بدرنګ شو، پوټینی شو. وی دې حد ته ورسېد چې یو رشته دار اوچت که او کور ته یې په غېږ کې یوړه. دا حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دی کبر ډېر خطرناک شی دی. رب العالمین په خپله فرمایي الکبریاء ردائی، وی لویي زما صادر دی. وی که ما سره څوک زما په جامه کې جنګ کوي ذلیل او خوار به کم. انسان له عاجزي مناسب ده او کبریه او لویي الله له مناسب ده. زما رونو هغه ذات چې هغه له نه بیماري شته، نه وله درد شته، نه ستړیوالی او نه مرګ، که هغه لویي کوي نو ورسره ښایېږي. او چې کوم انسان له بیماري راځي، درد راځي، تکلیف راځي او دسماتې راځي، او کوم شی هغه چغې وی فریادونه کوي او مرګ او جون راځي، دی به څه لویي او څه کبر به وکړي. نو د شیطان دو صفتونه شو ده، یو صفت کبر او دویم صفت عقل پرستی. عقل یو جنګو چې د خو اور نه پیدایم او دی د خټې نه پیدا دی، زه درته سجده نه کوم. رب العالمین فورا ذلیله کا، وی ځه ظالمه، دا خطرناک صفتونه دي. زما مخکې لویي کې او زما د خبرې په مقابله کې عقل جنګې، زما ذلیله کړه روکېږه. راوی شړه هغه 80,000 کال عبادت یې ورته په اور باندې لوکړو. دو صفت یې دا شو. یو یې بل صفت دی رونو، ډېر صفتونه دي. بل صفت یې څه دی؟ شیطانې نام د صفت دی. هلته په جنت کې الله خو را وشړه، خو د جنت نه یې لا منې کړې نو. لکه سړی چاته وي هلکه زما کور ته وځه بار ته، در باندې بند، خو لا د لاس نه یې ونه نیسي چې ویې باسي. لاس یې لا نیولې نو. په جنت کې به دې بار ګرځېده را ګرځېده. آدم علیه السلام له خدای بیبي ورکړه، یو ځل اودو او دا یوه پختۍ ته الله ګس طرف ته د اوچته پختۍ راوویسته. چې راویویسته د هغې نه دې اودو خدای پاک حضرت حوا بیبي وله پیدا کړه. چې دې راویښ شو، بیبي مخامخ ورته ناسته وه. فطرتاً د انسان په زړه کې ښځې ته خواهش او میلان پیدا کېږي، او د ښځې سړي ته. نو ده هغه خپل فطري خواهش د هغې اظهار وکړه. رب العالمین ورته فوراً اطلاع راولېږله چې نه ودرېږه، نکاح به تړم درته، او د نکاح نه پس به بیا ته د خپلې بیبي سره یو ځای والی کې، او په نکاح کې به مهر ورکې. رب العالمین نه دې تپوس کوي وی مهر یې څه دی؟ نو ټولو مفسرینو تقریبا لیکلی دی، وی د الله په عرش د پاسه دا لیکلی شوي دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسولان خو ډیر دي، خو د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکلی دی. وی دا په عرش چې دا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکلی دی، او په هغه مې رحمت هم لیکلی دی چې صلی الله علیه وسلم. وی 10,000 دا رحمت دا درود شریف وایي، دا د بیبي مهر شو. د هغې نه پس بیا د خپلې ښځې ته نږدې کېږه او جنت کې اوسېږې. الله ورته حکم وکړو ځې جنت ته ځې او په جنت کې اوسېږې، او کلا منها رغدا حیث شئتما، چې کوم ځای په جنت کې خوښئ پکې ګرځئ، او چې څومره ډوډۍ خورئ او روزي خورئ رغدن، د مړې خېټې تاسو ته اجازت دی. اوس د شیطان خو دریم صفت شته. د وی چې یاره د آدم علیه السلام د برکت نه خو زه ذلیل شم او خوار شم چې دی به د جنت نه څنګه راوباسم. حضرت آدم علیه السلام باندې په جنت کې الله یو شی بند که، یو اونه ورته مخامخ اخوله، لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. وی دې اونې له به ګوتې نه وړئ. کومه اونه وه؟ څوک وی د غنم بوټی و، څوک بل یادی، خو یو بوټی ورته الله وښو چې دې له به ګوتې نه وړئ. دا یو آزمایش دی، یو امتحان دی، یو ابتلا ده. او که دې لم ګوتې یوړی ګورې لوی نقصان به وکې، او زما د حکم نافرمانی به وکې، او چې زما خبره څوک نه مني ګورې هغه ته غوسه کېږم.
تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره نه منله نو څونه مې ذلیله کو. بس دی دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېږو او دې اونې له به ګوتې نه وړو. دا شیطان راغی. حضرت حوا علیه السلام د جنت دروازې ته راوتې وه او دی ورسره ملاقات شو په خشته شکل. دی خو ځان له شکل بدلولی شي. وی تاسو خو جنت کې اوسېږئ. وی دغه اونې در باندې بنده کړې ده الله. ته خبرې چې ولې بنده کړې ده؟ وی نه ما ته خو پته نه لګي. وی دا دې دپاره چې د جنت تم اوباسي. وی اونې لکم ګوتې یوړې نو بیا به ټول عمر په جنت کې او کدی لم ګوتې نیوړې نو جنت نه مباسي. جناب هغه خو حضرت حوا بیبي وه. حضرت آدم علیه السلام هغې دروغ په نه په غوږ اورېدلي او نه په دروغو پوهېدل. وی نه مونږ الله منې کړي یو چې الله منې کړو مونږ به څنګه بیا دې اونې له ګوتې یوسو. الله نه دي ویلې. د ورته قسم وخوړه. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان ورته وی زما د الله په ذات قسمی چې زه ستاسو خیر خویم او ټیک خبره درته کوم. هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلې که نه. هغې وی چې د خدای نوم په دروغه به څوک سینګوالي او پیژندې نه چې د هغه شیطان دی چې مونږ ته سجده نه لګولې ځکه شکل یې بدل کړی دی. خو چې د خدای نوم سینګ هغې واورېده د هغوی حواس بل طرف ته لاړل او زرې بوټي له ګوتې یوړې. وی دی د خدای نوم علي. د خدای نوم بلا په دروغه څوک سینګ اخلي. زرې ګوتې ولا یوړې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. وی د آدم علیه السلام زماغه خبره یېره شوه. د قسم سره ته زماغه خبره یېره شوه او په مضبوطه پخه اراده باندې دی بوټي له ګوتې نه دی وړې خو یېرې شو خطا شو نو بوټي له ګوتې یوړه. بوټي له ګوتې یوړې. بعضې علما وی د هغه بوټي لږه میوې وخوړله خو چې څنګه بوټي له ګوتې یوړې او میوې وخوړله نو جامې د جنت ته لاندې پرېوتې. بربڼ شو. فوراً بربڼ شو. شیطان په خپل سکیم او سازش کې کامیاب شو که نه شو؟ دی بل سکیم دروغ. دا د شیطان صفت شو. حضرت آدم او حضرت حوا ته دروغ وی. دی دریم صفت. دا نن تقریر کې شیطان صفتونه درته ښیم ښه. دی دریم صفت. څلورم صفت سره په دروغه قسم خوړل. په دروغه ورسره قسم وخوړ. دا په دروغه چې څوک قسمونه خوري دا هم د شیطان صفت. دروغ چې څوک وایي دا هم د شیطان صفت. الله دې متې وساتي. ښه چې دی څنګه بس د خو خپل کارو کو اوس تماشه کوي. جامې ته کودې شوې. فتخفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت. د جنت بوټي غټ غټ دي. میوې هم غټې دي او پاڼې هم غټې دي. پاڼې را واغېستې د جنت او ځان نه تاوی. د جنت مخصوص جامې دي اپې بندې شوې او ځان نه پاڼې تاوی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اے د آدم اولاده ګورې د شیطان نه ځان وساتئ. دا هغه سړی دی چې ستاسو د نیکه او د نیا نه جامې ویستلې دي. اوس هم چې څوک چاته وایي وی هلکه فلان کې دی دشمن دی نو غټ دشمن کم یې وي. وی زما نه جامې ایستې دي. زما د پلار نه جامې ایستې دي. په دې سړي له ننګ ورځي او غیرت ورځي. ینزع عنهما لباسهما. دی دواړو ته جامې ویستې. که دی ورته دا وسوسه نه وې اچولې او حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا اونې له ګوتې نه وې وړې نو ممکن ده چې دا جامې ته نه وي کوشوي. الله یو سبب جوړ کو خو ظاهري بانې دوی شو. ښه جناب جامې ځان نه پاڼې تاولې. د هغې بوټي کې ور الله یو کار د حکمت نه ډکي. هغې بوټي کې دا سر و چې د هغې نه څوک میوه وخوري او دسماتې به ورځي. د هغې میوه څوک وخوري خفګان به م راځي. د هغې میوه څوک وخوري لاړې به م راځي خوله کې. د هغې میوه څوک وخوري خوله به م بوی کوي. د هغې میوه چې څوک وخوري رکوټې او دسماتې به م راځي. جړا به م راځي. سترګو نه به م اوښکې بهږي. اوس د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه. الله وی تاسو ما نه وی منې کړی. تاسو ولې دې اونې له ګوتې یوړلې؟ اوس د دې اونې چې کم اثرات دي لکه سړی دارو خوري په وجود کې اثر پیدا کی. د دې اونې چې کم اثرات پیدا کیږي په وجود کې د هغې انتظام خو جنت کې نشته. دلته بدبویي نشته. دلته لاړې توکل نشته. دلته رکوټې او لیو دسماتې نشته. دلته لوږه نشته. دلته غم نشته. دلته اوښکه نشته. او د دې بوټي د وجې تاسو کې دا ټول صفتونه پیدا شو. اوس به هغې وطن لم لیږم چې دا څیزونه پکې وي. دا هغه ځای نه الله پاک را کوز کړل. حضرت آدم علیه السلام مخکې به ورته سرندیب وی اوس ورته سریلنکا وی.
الته په یو غر د پاسه راکوز شو او حضرت حوا دا په جده کې راکوزه شوه. دا د شیطان ظالم د لاسه. او دی هم راوشاله وی زه روکېږه تمزه. دی چې راغی مولانا عبدالحی صاحب لیکلي دي په نفع المفتی والسائل کې دا د هغه یو کتاب دی رکوټ شان دی مسائل دینیه پکې جمع کړي دي. دی چې لومبې راغی نو په دریاب راکو شو. دا ابلیس دا شیطان نو په دریاب کې کب ته وی ګوره وی الله یو شی پیدا که هغه به دنیا ته اوس راځي راکوزیږي به اب ستاسو ښکار کوي او تاسو به خوري. کب منډه کړې بل ملګري ته الوې وی لومبې شیطانت په مخ د ځمکه شیطان وکړه او دویم شیطانت کب وکړه وی د کب نه خدای جبه واغېسته. دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دی د چا کب جبه ولې نشته وی فوراً بل ملګري ته سوچ خو لږ وکړه فکر وکړه ولې منډه وی زر بل ملګري ته الوې چې دقسې خدای یو شی پیدا کړه زمونږ ښکار به کوي خدای ته جبه واغېسته. نو یو صفت د شیطان دروغ شو بل په دروغه قسم شو او بل شیطانت شو. بل صفت د شیطان څه دی رونو بل خطرناک صفت ده چې هغه د ټولو نه لوی صفت خطرناک دی هغه د دوو کسو په منځ کې روانه پیدا کول او جګړه پیدا کول. حدیث پاک کې راځي ویره دی شیطان تخت په دریاب د پاسه پروت دی او دا خپل بچی په دې خلکو پسې لیږي او بیا دا بچی ورته مازدیګر ماښام راغونډېږي او د ټولو نه تپوسونه کوي تاسو کړل یو کس پسې یو بچی لیږي. وی چې دا بچی راشي هلکه ته خو مې لیږلی وی سړي ته انیک سړي ته مونځ دې پې قضا که بابا ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و مونځ مې پې قضا نه کړی شو. وی ښه د وخت نه خو به پې رستو کړی و که نه ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و د وخت نه مې پې رستو نه کړه. وسوسه یې ورته واچوله بابا ما دا خواري ډېره وکړه خو هغه ډېر بد و ما ورته وسوسې م وانه چولې شو مونځ یې ښه برابر وکړه. نو دا شیطان نورو شیطانانو ته وی د خپله ډیوټي پوره نه ده کړې وی اوچتې کې او د دریاب کې یو څو غوپې وله ورکړې. بل وله راشي ښه ته خو ما هغه فلانکي پسې لیږلی وی څه دې وکړل بابا ما خو کمال وکړه څه دې وکړل بس ښځه او خاوند مې وجنګول اله مې پرېښودل چې په هغه خاوند مې هغه ښځه طلاقه کړه اله مې پرېښودل. وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسي او دغه رکوټ شیطان ذات راتی تر غاړه باسي او پملې وټپوي نعم انت ته زما ډېر ښه بچی یې که نه کمال دې وکړه. نو د بل صفت دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت او روانه راوستل دا د شیطان صفتونه دي. دې لپاره د شیطان دا صفتونه درته ذکر کوم چې ته د شیطان د دې صفتونو نه ځان وساتې ځکه الله وی ان الشیطان لکم عدو ستا دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن یې وګڼه دشمن چې ګڼې نو اله به یې ګڼې چې د هغه کوم صفتونه دي او د هغې نه ځان وساتې. الله دې د دې سپېره صفتونو نه بچ کړي. ګرانه غوندې ده ډېره ګرانه ده. دوه څیزونه دي جناب یو ته نفس وی بل ته شیطان وی. دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی. دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځوي لکه دنیا کې هم دوه دشمنان دي یو د بهر یو د کور. که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګري نه بیا هم د غلا نشي کولی. دا د کور والا ورته روګودر ښیي په دې لار راشه او دا خلک دې وخت کې وده وي او په دغه الماری کې سامان پروت دی او په هغه الماری کې پروت دی. نو د کور دا غل ورته لاره وښیي او د بهر نه سړی راشي نو غلو کې ډاکه وکړي او که د کور غل وي او د بهر نی نو بیا هم د غلا نشي کولی چې دې یو کې سنبالی به یې کم ځای په ده خو بیا شک راځي. نو د بهر او د کور دا دوه غله چې یو ځای شي ډاکه وکړي نو کامیابه شي. دا یاد ساتئ چې د بار نه څوک هم غلا کوي ډاکه کوي د کور سړی د خاندان سړی د محلې سړی دا به ورسره خامخی سلاکار بې د هغه نه نشي کولی. دغه رنګې یو شیطان د بار غل دی او دا نفس د انسان کورنۍ غل دی. هغه راځي او په دا نفس جاله ده دې کې کینی او د انسان په ایمان ډاکه غورځوي د انسان په عمل ډاکه غورځوي. دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده. شیطان یې ځان ته راکاږي او فرشتې یې ځان ته راکاږي. د شیطان راښکل څه دي او ورته ګناه ورچوي په دا اړه کې
او د فرشتي راخکل سری هغه ورته نیکي ورړی. که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه وایي دا یو ړه مې وایي چې دا کار وکړه او دا بل ړه مې وایي چې دا کار وکړه، نو دا خو دوه زړونه نه دي، یو ړه دی. دا د نیکۍ کار دا ورته هغه فرشته ورچوي. د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې په ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي. او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی. او چې کم شر ورغورځوي هغې ته وسوسه ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دي، لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی. وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې منځ مه کوه، ګناه وکړه، غلا وکړه، ډاکه وکړه، غیبت وکړه، دا وکړه دا، وی پیشه چې دا د شیطان د طرف نه دی. نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وایا او ګس طرف ته لاړې تو کا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته لاړې تو کا، الله برته بچ کی. دا مسان شو که نشو؟ دا الله نوم واخلا، ذکر وکړه لا اله الا الله، نو دې تختی بیا د الله د نوم نه خپل خلطه مباسي. او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکۍ والا چې منځ وکړه، روجه ونیسه، د ګناه نه ځان بچ کا، فلیحمد الله، دا الله حمد ادا کا. داسې وه چې الحمدلله، چې الحمدلله دی ووایي د الله حمد، دا فرشته به نورم زور ولګوي او دې نیکۍ ته به خدای پاک پوره توجه پیدا کړي. دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره دپاره ښولی دی. د مارونو بل صفت یې څه دی؟ د انسان اخره پورې دشمن دی، تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف، تفسیر کبیر، ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه یې پکې جمع کړي دي. د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی. وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان وله راغی، شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شته؟ د ورته وی او شته. وی څه دلیل دی؟ وی دا فلان کې دلیل. اوس شیطان سره به څوک باس کوي، هغه دلیل یې وله باطل کوي، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. د ورته دویم دلیل پیش کا، شیطان ورله هغه هم باطل کوي، دا دې خراب دی. د ورته دریم دلیل پیش کا، شیطان ولا غم باطل کوي، دا دم خراب دی. ګوره ځنکدن وخت دی هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي، شیطان یې ولا بربادوي. یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی، هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې. نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده، شاګرد ورته اوبه اچوي او د ده د لاسونو نه اوبه بیږي او اوبه اچوي. شاګرد حیران دی چې نن خو د ما شیخ په دې یو لاس باندې 5-6 لوټې خالي کړی، توجه بل خوا ده، ورته اوبه اچوي او د اوبه ته بیږي او د توجه بل خوا ده. اخره کې لږې اوبه راواغېشته او داسې ورویویشتې. وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی، ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی. بیا مخ لاسو وینځل، شاګرد ته تپوس وکړ، وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه توی شوې، توجه مو بل ځای وه. وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ، امې ولیده، راته الله را ښکاره کړ. مرګ یو، ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و، د شیطان مقابله وه. دی ورته وی الله یو دی او دلیل، وی دا دلیل، وی دا دی ټیک نه دی بل خایا، بلې ورته وخو، وی دا دیم ټیک نه دی بل خایا. وی 100 دلایل ورته امام راضي وی او وی 100 واړه ولا باطل کړل. وی ما ته الله را مخامخ کا، وی ما دا بوټي اوبه وروویشتې او وی د امام راضي په سینه خدای وروغورځولې، د هغه سینې ته ورورسېدې. مې ورته وایه چې بې دلیله خدای منم، اړو دلیل نشتا. وی امام راضي ورته وی چې زه خبیثه بې دلیله خدای منم. وی شیطان ته خپلې پنجې وویستې او لاړ. امام راضي خدای د ایمان سره مړ کړ. ګنې که دا بل دلیل یې ورته باطل کړی وی، ذات یو دی، مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی، په دې د دلیل ضرورت نشته. د زمیندار قصه شیطان سره کوه،
شیطان د انسان په شکل شو، یو زمیدار یوې کوله، راغی ورته ودرېده. زمیدار کاکا یو تپوس ته نه کو، وایا ته خدای منې؟ وی او. وی دلیل راته وایا. وی ښه دلیل غواړې؟ وی او. وی ودرېږه چې درته دلیل ویم. د غوانو هغه چوکۍ راواغېسته او غوان یې ودرولو او ورپسې ورپاسېده. چې ورغې وی دلیل وایا که نه؟ وی ته ودرېږه ښیم درته، خو چې یو پنځه شپږ چوکۍ یو او شیطان ته غر والې. وی دلیل وایا. وی د سپېره بچی دلیل هم دا دی که چې د اتم یو څو غزاره ووالې. کش الله نه وي او موجود نه وي نو زما په لکه به تا سره بغض پیدا کو، زما په لاس کې به ستا د والو طاقت پیدا کو. دا کم ذات چې زما تا سره دشمنی پیدا کړه او زما په لاس کې د چوکۍ د استعمال طاقت پیدا کو او ته مې په یو څو غزاره ووایه، دقه خدای دی. ودرېږه چې درته نورم وښیمه. هغه لمن پرول او تښتېده. د خدای د ذات دا شیطان به درته وسوسې اچوي، پرېږدي دې نه او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان. نو چې کوم ستا د پلار نیکه دشمن دی او ستا دشمن دی او کوشش یې دا چې تا دوزخ ته غورځوي، نو موږ به د هغه دوستانه کوو که دشمني به یې کوو؟ وایه څه دشمني به کوو. او که څوک ورسره دوستانه کوي نو دا ناپویه دی، د هوښیار نه دی، دا قمقل دی. هوښیار دا چې د پلار نیکه ازلي دشمن او د خپل دشمن سره دشمني وکړي او دا د الله د کتاب وینا ده. او مختلف طریقې دي. مولا صاحب په بله طریقه وی، مولیانو لا عجیبه چل پیدا کی، یو بل سره روانه کی، یو پسې او بل پسې. مولا خو په بله طریقه والی نشي. نیک سړی هغه په بله طریقه وی، هغه ته بدعت په داړه کې ورواچي، په هغه داسې طریقې د عبادت راولي چې هغه طریقې د شریعت نه خلافي. بدعت دې ته وی چې یو سړی نیکی کوي خو هغه نیکی چې نه پیغمبر کړی وي، نه د هغه صحابو کړی وي، او نه د پیغمبر او د صحابو نه د هغې اصل ثابتي، په نیکی یې وی، پرېږدي یې نه. مولا په مولا وی، د هغې په زړه کې اختلافات پیدا کی، په مختلفو طریقو د بربادۍ نو. لوی سازشي سکیمر او خطرناک دشمن د خطرناک. یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو، دا شیطان ولا راغی او دا سړی څوک د خپله وظیفه دا ګرځولې وه چې د به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم. دا به هر وخت وي. یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو، دا شیطان راغی د انسان په شکل، وی پاسه چې دی پاسېده، وی د خوبه دی ویستم ظالمه، وی د خوبه نه دا دیوال در باندې را غورځېږي، شبه اخوا شه. چې اخوا شو دیوال را پرېوت. دغه نیک سړی ورغی، دا چا چې پاسولو هغه د مټه ونیوه، خدای د سره خو کته څوک یې؟ تا خو زه د مرګه بچ کړم، که دې ویښ کړی نه ومه او دا دیوال په ما را پروت و، خو په دا خوب کې به رانه سوتی او مړ به ومه، او دې زه خو شیطان یم. زه هغه کس یم چې روزانه ته زما نه پناه نیسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه هغه شیطان یم. نه ته شیطان نه، ته خو ډېر ښه سړی، زه دې د مرګه بچ کړم. شیطان ته ګوره، ښه کار ته ګوره. شیطان څوک د مرګه بچ کوي؟ تا خو زه د مرګه بچ کړم، ته څنګه شیطان یې؟ شابه ځان راته وښایه. وی سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وی، هغه شی یم. نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي؟ وی د مرګ نه، د شهادت نه مې بچ کړی. که ته مې ویښ کړی نه وې او دا دیوال در باندې را پروتې وې، نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نه شي او جنت ته لاړ نه شي. ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه. یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام، هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل، وی زه مرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي، ابه زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کې، خوب پکې نه کې، دروازې به خوب کې، د شپې به نه کې، او غصه به نه کې. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسېد حضرت ذوالکفل، څوک یې نیک انسان دی او څوک یې پیغمبر دی. دی پاسېد وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبې بیا تپوس وکړو، وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسېد وی دا ما کې شته.
په درې مرضې بیا اعلان وکړه وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزوری و د ټولو نه غریب انسان و وی خوایا دا صفتونه در کې شته وی او صاحب بالکل غصه م نه راځي غصه نه کوم بې ځایه او دویم ټوله ورځ روژه به نیسم او د شپې زما ټوله شپه تهجدي وی ښه ته مې خلیفه کړې د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو اوس شیطان یې خرابی دوکه کوي دې غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کاو روژه به وه او د شپې به د الله عبادت کو دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو دروازه ورته وواله د خوب یې وویستو راپاڅېد څوک یې وی زه یو مظلوم انسان یم ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی بچی مې نار دی اوږې دی او زمام د جامو درک نه لګي تاله راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه سوال جواب ورپسې وکړه او راویې غواړه ماله ته خپل کور والا بچی مې په بیابان او په صحرا ناستی او ماله ته هغه خپل مال والا اوږې تږي حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ دا خو زما د خوب ټیم وا خو دې مراله برباد کړه خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به سره پولیس ولېږم راشه نو حاضر به یې کړو ښه جي دا ماښام راشم ماښام رانغی سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب ونه که د شپې خو تهجد کوي خو یې وعده کړې ده چې خوب به نه کوم سار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو دی دغه دی چې په غرمه او ده ورته انتظار غریب وکړه چې دا سړی به راشي دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی سار له چې بیا څنګه اوده شو دی بیا راغی دروازه یې ولګواله څوک یې جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه ورته کولو کې دا خدای بنده تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه ته خو رانلې اوس دې بیا د خوبه وویستم غصه ورته نه شو غصه نه کوي خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه او بیا وویستم او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړه وی ټیک ده خو پرون زه ځکه رانلم چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه او زه تاله مالم در کوم او کورم در کوم واده را سره ما چې دا بس ټیک ده چې راکې کورم او مالم راکې نو بیا ساجد چې بادشاه له دې بوزم وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم وی چې سار شو بیا انکار وکړ وی چې نه در کوم نو جي زه خو غریب یم بچي او ښځه مې په صحرا دي دروغ وایي اوس بچي کم دي او زه چې دی نو بې مال یم اوږې نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والی زما مالم حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشه پولیس به د سره ولېږم سړی به راولو دی ماښام بیا رانغی هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه خوند یې ونه کړه حضرت ذوالکفل چې سبا له په درېیمه ورځ باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کا او چې هېڅوک هم را پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی او بله ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې دي خوب راځي نو چې هېڅوک هم را پرې نه دا دروازه هم بنده که هغه بل ګیټ هم بند کا د کور دروازه هم بنده کړه هغه بل ګیټ هم بند کړو یا هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته یې را پرې نه دی ښه جي شیطان اوس څوک بندولی شي دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي راغې چې راغې ده ته اوس په درېیمه ورځ بیا دروازه ووهله چې دروازه یې ووهله د خو بیا پاسم یا لکه څوک یې زه چې هغه مظلوم یم هغه بل ورځنی مظلوم یم بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسېده لاول خو خپل څوکیدار راغوښته هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه وي واچوه حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بس دی پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي او د مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن د درېیمه ورځ ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان ومه
وی ما وی چې یا خو بره د غرمې د خوب نو باسم نو د شپې به اوده شي، هغه کم کامیاب نشم، ځکه بیګا دم ښه عبادت کړی دی او پرون دم کړی دی، بل ورځ دم کړی دی. او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم، څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دم غوسه ونه کړه. او یا به دا روجه پرېږدم نو هغه روجه دم بنده نه کړه. تا وګټله او ما بیله. دومره پالیفلام و حرامي دی دا شیطان. کوشش کوي کوشش چې مسلمان پس طریقه د خدای دشمن کی او دی جهنم ته وغورځي، دی اور ته وغورځي. دا د انسان خطرناک دشمن. رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سوځي د یو بل صفت درته وښیم، د بل صفت ضد دی، ضد ډېر زیات ضدي دی. دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې به وی او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نشي، او به کوشش کوي چې دی راونیسم. او دی به دغه وخت کې سجدې لګی، سجده به لګی اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګی. حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ابلیسه ته پوه شو چې کوم ځای سجده ولګوله؟ وی نه، وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه. خوار چې دا خو د هغه قبر دی، نو په دغه حال کې به دی راپاسي وبې چې توبه توبه غلطي مې وکړه، توبه توبه غلطي مې وکړه. او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کېنئ، د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي، دی به پې کېنئ. چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نه، نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه. الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته. او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي. ما به وی دوزخ نشته، دا رشته که نشته. ما به وی جنت نشته، جنت راغی که رانغی. ما به وی مړه اسم نشته، دا د ارث او شته که نشته. اوس بیا څه وی؟ ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي. عجیبه خبره ګورې کوي یارورا. وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې راباندې سجدې لګولې دي. ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې، ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې، ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي. ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خدار څه تاسو کړی دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه تاسو د فریاد جواب کولی شم. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او دا هغه خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله، زه د هغې نه انکار کوم. ما درته اړو ویلې نه دي، زه خدایم بېقوبه. دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته. زما رونو نو یو صفت دروغ دی، بل صفت دوکه ده، بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی. دا د شیطان صفتونه دی، نه به ځان ساتي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان که چې د په مینا کې حلالۍ، ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی دی حلال که. ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی، اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی. دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته څه کې؟ وی قربانی کوم. وی قربانی نه ما ته پته را دا زوی لالی. هغه به پیښ شو، وی زوی به څوک لالی؟ نیازبین به چیرې دی؟ دا څه کې؟ ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو چې دا خو شیطان دی. هغه کاڼې راواغېست او په دې شیطان یې غذارو. بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیه السلام لا هغه ته وی ته څه پوهې چې چېرته روانې؟ وی او. وی څه کې؟ وی پلار مې قرباني کوي. وی قرباني نه کوي تا لالی؟ اسماعیل علیہ السلام ورته څه وی؟ وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي. وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دي. وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال مې دي کړي. ځه خدای دې بې خوباسه. هم پوه شو چې شیطان دی. کاڼې راواغېست، دوباره په کاڼې باندې وویشت. بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا. سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی، زه دې خیر خوی یم. سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي؟ دا څه کې؟ مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي، یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کاڼې راواغې سپېره ما نیولې د خدای خلاف کې په کاڼې باندې ویشته. اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان ولي.
یو ځای کې ځان د رکوټي سړي په شکل جوړ کړی خلک هغې ته رکوټي شیطان وایي، بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړی خلک هغې ته درمیانه وایي، او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړی هغې ته خلک غټ شیطان وایي. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي. او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي. خدای دې د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونه سکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ، یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جړا وخت دی، د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جړا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ، نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او د کرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وی پام کو چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه کرز یما د فلان کې علاقې مشر یما، 2000 لښکر زما را روان دی، زه د مخکې رالم او ځان یې د هغه کرز د یو قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د کرز خلکو د کرز راغلی دی او 2000 لښکر دی وسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کرد هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه د دې غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالی، نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه، او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وی وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولی راښکې د دې خواشه. هلکه کرده څه کې؟ وی زه ور مخامخ مکړې اوس به دې پته ولګي. هغه د فرشتې رالی، ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړې، اوس خو تښتېدی هم نشي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې پچی وس بر کېږي را ګړاوی او را پردوي او ګونټې پې د پاسه ایږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل ده چې کوم صفتونه دروغ، دوکا، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمنی او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. بل به تې پسه خلاصېږې، اعوذ بالله وایه. او چې لله دې کله دا رالل چېره د نیکۍ خبره ده، د الله حمد وایه، هغه نیکي کوه. او لله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی، اعوذ بالله وایه او ځان تې ساته. قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی، ګور دا د خو مضبوط ښکاري او ډېر کمزوری شی دی. اعوذ بالله وایه. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادی کنه انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي، که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي، په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي، شیطان نه بیا خدای ساتي. او حدیث پاک کې راځي وی دې سړي له په دغه وخت کې متیازې کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړه، وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودي او سهار مانځلی نه پاسي، وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنیه، چې شیطان ولې په غوږونو کې متیازې کړي دي. نو چې څنګه شیطان نه ښکاري، متیازې هم نه ښکاري. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر له دې تارونه راوړي غوټې ورکوي، په دې انسان کوډه کوي، کوډه. دا کوډې خلک نه کوي، جادو. او هغه تارونو باندې دم چوف کوي، علیک لیل طویل فرقد، او چوپ ناری کې مړه اوږده شپه ده اوږده شخه، نو سړی د سهار د مانځه نه وباسي. بیا ویورېږه چې خیر دی پابسې لیکن ور خطو ټیم شي، زه یاره وي خیر دی څه قضا به وکړې، اخره کې د هغه قضا نه یې وباسي. خرونو ګورې بعضې بیماری د انسان د دې ټونګې نه پیدا کېږي. انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، د انسان په دې وینه کې دی پوکې وای، خصوصا دا کینسر بیماری.
یا نور یا چاته زخمی او دې پکې لاړې وتو کی دې پکې متیازو کی د هغې نسخه بیماری پیدا کېږي. نو دم یې دا دی چې سحر وختي دا لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کرته وایا او ماسخوتن چې وده کېږي آیت الکرسی وایا. د شیطان د دې ټونګې د وجې نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کېږي د هغه بیمارونه به د خدای پاک محفوظ ساتي. دعا کوئ رب العالمین موږ د شیطان د وسوسو نه وساتي د هغه د هتکنډو نه مو ساتي او پروردگار تم د هغه د هتکنډو نه وساتي او د وسوسو نه مو ساتي او چې څومره د هغه طرف نه څخه وسوسې دي او څخه بیماری د خدای د هغې نه په حفاظت او په امان کې وساتي. او مریضانو ته دعا کوي چې الله تعالی مریضانو له شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي. زمونږ د حلال او رزق او روزي نصیبه کړي. زمونږ په دې محله کې دلته کې د اسپندیار دی والده صاحب وفات شوي و هغې ته دعا کوي خدای پاک مغفرت نصیب کړي. او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یا نن نو الله ټول مردگان وبخي او د آخرت لوی سفر د خیر و عافیت د خوشحالو ګرځولو کې وارثانو له صبرونه ورکړي. او د موږ په دې کاکړو کندي کې یو برخوردار وفات شوی دی الله ټول وبخي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 396 نمبر کیسټ کې تاسو بیان واورېده د شیطان قباحت. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د مدینې نبی سردارا تا پسې زړه مې کې دردونه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه د مدینې نبی سردارا تا پسې زړه مې کې دردونه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه د مدینې ښکلي حبیبه ثاني دې نشته په عالم کې د زخمي زړونو طبیبه نارس کرسي لوح قلم کې ستا په خاطر پیدا دی یاره نور سپوږمۍ ځمکې اسمانونه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې کړه مرمنه د مدینې نبی سردارا تا پسې زړه مې کې دردونه ځان ته مې غواړه نګاره ستا د روضې